بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په ژوند کې د یوه وظیفه دا د ځان لپاره مقرر کړئ. انشاءالله العزیز ستاسو ژوند دا به ډیر زیات مزیدار شي. ستاسو د دنیا ژوند دا به ډیر اعلی شي. ستاسو د آخرت ژوند دا به ډیر زیات اعلی شي. تاسو به چاته محتاج کیږئ نه، تاسو سره مال او دولت دا ختمیږي نه. دغه رنګې په آخرت کې به تاسو سره نیکیان کمیږي نه، او دغه رنګې د ټولو خلکو مخکې تاسو به رسوا کیږئ نه. دغه رنګې چا سره پیسې نه وي، هغه دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به له دومره مال او دولت ورکړي چې دا سړی به رسوا کیږي نه. دغه رنګې که بچا باندې قرض وي او دغه سړی دا وظیفه شروع کړي، په دنیا کې به الله پاک رسوا کوي نه، پیسې به الله پاک ډېرې ورکړي، قرض به الله پاک دا ختم کړي. نو دغه رنګې ملګرو سره یو ځای کې ته یې او تا پته لګي دلته کې زما د عزت خطره ده، نو دغه ټایم کې دا وظیفه 3 پیره وکړه، یا سهار ماښام 3 پیره دا وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو د رسوایۍ نه ساتي. بعضې وخت کې میلمانه کور ته راشي او زرانه کله پخلی کوي، نو هر وخت خو دومره څه تیار خو نه وي، نو اکثر زرانه دا سوچ کوي چې الله پاک ونه شرمېږو رسوا نه شو. نو سهار او ماښام دا وظیفه کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو د رسوایۍ نه دا بچ کوي، او دغه رنګې الله پاک به تاسو په هر ځای کې بریایي تاسو، او په هر ځای کې به الله پاک تاسو لوړ مقام او دغه رنګې عظمت دا به الله پاک تاسو له درکړي. نو وظیفه داسې ده چې اللهم انی اعوذ بک من خزي الدنیا والآخرة، یا الله پاک د دنیا د رسوایۍ نه یې بچ کړي، د آخرت د رسوایۍ نه یې بچ کړي. نو څومره چې رسوایانې دي، څومره شرمندګۍ دي، هلکان خو دا وظیفه کوي یا جینکۍ دا وظیفه کوي، کم چې سکول ته ځي، کالج ته ځي یا یونیورسټۍ ته ځي، نو هغوی به پیل کېږي نه، ځکه چې پیل کېدل دا رسوایي ده که نه. او په دې کې دا دعا د الله پاک نه غوښتله شوې ده چې الله پاک ما د رسوایۍ نه را بچ کړي. وظیفه داسې ده چې اللهم انی اعوذ بک من خزي الدنیا والآخرة. نو کوم سړی دا وظیفه کوي، د دنیا د رسواو نه به الله پاک د انسان بچ کوي، او دغه رنګې د آخرت د رسوایۍ نه به الله پاک د انسان بچ کوي. آخرت کې چې کله ستا عملنامه کولاو کړی شي او د ټولو خلکو مخکې دا وایي چې دا ګناه کړې ده، دا ګناه کړې ده، دا ظلم یې کړی، دا قتل یې کړی دی، دغه رنګې دغه زنا یې کړې ده. نو ستاسو څومره کرتوتونه دي، دا ټول به د خلکو مخې ته راشي او ټول خلکو به تا نفرت کول شروع کړي. نو که ته قدر خپل غواړې، عزت غواړې، نو دا وظیفه دا شروع کړه. انشاءالله العزیز په دنیا کې هم سرخرو وي، په دنیا کې هم بریالی، دغه رنګې په آخرت کې به هم ستا لپاره بریا وي، ستا لپاره لوړ مقام، او دغه رنګې ستا لپاره به ډېر زیات عزت او عظمت وي. نو کوشش کوو چې دا وظیفه به خپله هم کوو، سهار او ماښام 3 پیرې، او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی هم دا وظیفه سهار او ماښام کوي. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.